أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. سورة فاتر 38 نمبر آیات. پدې 38 نمبر کې او 39 نمبر کې دو عقلی دلیلونه ذکر کیږي د مشرکانو د شرک پرات کې، او د دې سره سره د مشرکانو لپاره رټل به هم ذکر کیږي چې د مشرکانو بېوقفتیا او د هغې بد اخلاقي به هم ذکر کیږي. الله تعالی وایي ان الله یقینا الله تعالی عالم غیب السماوات، الله تعالی پوهیږي په غیب د اسمانونو باندې والارض او ځمکې باندې. انه یقینا دا الله علیم بذات الصدور، خبر دی په خاوندانو د سینو باندې. نو دا عقلی دلیل شو د الله تعالی په وحدانیت باندې. او مخکې چې مشرکانو کافرانو کم اعتراضات او کم مطالبه به د کافرانو او قیامت په ورځ باندې به چې مطالبه کوي چې موږ دنیا ته واپس کړي، موږ نیک عمل کوو، الله به نه واپس کوي. د هغې دپاره هم یو جواب شو چې الله تعالی دوی پیژندلي، د مخکې نه یې پیژني، ازل کې یې پیژني چې بل دنیاوي دومره حالاتو کې دوی ته هدایت نصیب نشه او دوی ایمان را نه وړو، نو د دوی بد اخلاقي او د دوی بدتمیزي حد نه اوختلې ده. الله په هر څه باندې خبر دی که الله یې دنیا ته بیا فرض که راوملیږي خو دوی نه اصلاح کېږي، دوی به دغه شی نه بیا هم جوړېږي. د دې جرایم بد اخلاقیان دې حد ته رسېدلي دي چې دوی اصلاح کېدل بغیر د جهنم نه د سره ممکن نه دي. دویم دا ترغیب ده چې تاسې بندګي صرف د الله تعالی کوئ، د مخلوقات یې مه کوئ. ځکه بندګۍ دپاره ضروري ده چې ته چا بندګي کوې هغه ستا د احوالو نه خبري. ته چې توره شپه کې راپاڅېږي عبادت کې، هغه به ستا نه خبرې چې عبادت دپاره پاڅېدلی دی، ستا د احوالو نه خبرې، ستا د اخلاص نه او د ایمان نه به خبري. اوس بوتان او قبرونه یا بل څوک چې کوم دي هغه ستا د بندګۍ نه څه خبرېږي؟ اول خو د هغوی لاس نه رسېږي، هغوی ځان له مخلوق دی، خو که دا ټول صفتونه ورته میلاو هم شي خو چې په غیب نه خبر، نو به ستا د بندګۍ نه څه خبرېږي چې کړي ده او که نه ده کړي، نو بیا ستا خواري محنت بې ځای ځي. الله تعالی داسې ذات دی چې په هر څه باندې خبر دی، د الله تعالی دپاره ته څه هم کې او په هر ټیم کې هم کې الله تعالی ته پوره خبر دی. نو ترغیب شو دې خبرې ته چې بندګۍ مستحق صرف الله تعالی دی، د مخلوقاتو بندګي کول بې ځای دي، ضایع دي. او د دې سره سره د غوڼ آیاتو دا مضمون دی توحید فی العلم. توحید فی العلم هغه صفت دی چې دا داسې عقیده ده چې په غیب باندې صرف الله تعالی پوهېږي، مخلوق نه پوهېږي. دا قسم دی د توحید نه چې کوم خلک دا عقیده نه لري، هغوی وایي چې باقي مخلوقات هم په حالاتو باندې خبرېږي، بغیر د اسبابو نه په حالاتو باندې نور مخلوق هم شته خبرېږي. نو دا خلک شرک په العلم کې اخته دي. او دا خلک نور هر څومره مؤمنان معلومیږي خو د یو خبره کې به دا مشرکان شوي مشرکان به شمارېږي. هو الذي الله هغه ذات جعلکم چې ګرځولي یې تاسو خلائف فی الارض، پرله پسې راتلونکي په ځمکه کې. خلائف جمع د خلیفتون ده، خلیفه نایب او قایم مقام ته ویل کېږي. دې آیات کې د مفسرینو دوه اقوال نقل دي. یو قول دا ده چې خلایفه معنی دا ده چې تاسې خلیفګان جانشین قایم مقام د تېرو امتونو یئ، نور امتونه لاړل، اوس دا امت د نور امتونو قایم مقام شو قیامته پورې، در د تېر امت جانشین شو قایم مقام شو. او خلایفه جمع د خلیفه ده، او خلیفه پرله پسې راتلونکو خلکو ته هم ویل کېږي. نو انسانانو د ژوند هغه انداز هم داسې دی چې یو وفات کېږي د هغې په ځای باندې بل راغلی، هغه چې بیا کله وفات کېږي د هغې په ځای باندې بل راغلی، هغه کور بیا بل ته پاتې شي، او دې سلسله باندې دا قصه روانه ده. نو د هر یو انسان د بل انسان د تېر انسان جنشین شو، د هغې قایم مقام شو. په دې اعتبار سره د دې آیات معنی هم دغه ده. خو دا یاد لرئ چې خلیفة الرسول ویل جایز دي، د مخلوق ته نسبت کول چې د پلان کې جنشین دی قایم مقام دی ټیک، لیکن هیڅ چا ته خلیفة الله نشي ویلی، د الله تعالی خلیفه دی داسې نشي ویلی. او په دې وجه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر دې خبرې نه سخت نفرت کو، خلک به منع کوي چې داسې مه وایي، ما ته خلیفة الله ونه وایه، ما ته به خلیفة الرسول ویلی شي، خلیفة الله نشي ویلی. زه د الله تعالی جنشین نه یم، زه د پیغمبر جنشین یم. ځکه دغه مخکینی لفظ کې د شرک اندازه جوړېږي. نو دا انسانان الله تعالی داسې پیدا کړي دي، د یو بل جنشین دي، د یو بل قایم مقام را روان دي. او یا داسې ده چې دا مجموعه امت د نورو امتونو قایم مقام د جنشین دي.
دا دلیل عقلی دی خلقو دپاره چې الله تعالی هغه ذات د جبزمکه په مخ باندې تاسو د یو بل جانشین مقرر کړی یو بل په ځای باندې راغلی د تیرو متونو جانشین دی یو بل قائم مقام دی اوس د خپل بوتانو بارکه خپل شرکی عقیدو بارکه وایي چې هغه څه چر کړل تاسو پیدا کړی تاسو پر لپاره دنیا ته روان وي دا د بوتانو روان کړی کنه الله روان کړی نو دا دلیل شو په خبره باندې اساس بوتان او اساس معبودان د خدای تعالی نه بغیر دا ټول زائد دي د حیثیت نشته دا یې سم نشي کوله فمن كفر فعليه كفره چا چې کفر وکړ فعليه نو په نقصان د حق کې کفر هو کفر ده یعنی سوچ کافر چې د کفر نقصان خپل د بل چانه ده د سې نه وایي چې زم د بد عمل دې د پاره کوم چې پلان کې تانګ پلانې کار او د دې وجنه اسلامي احکامونه مخاړو مو د بل چا سره ولاړ یا مچیرا پلانې سره مینه لګي واغه چې دې ځکه ولاړ لږ زبده بل طرف ته ودرېږي زګه د کوپر او د ګناونو وبال د چا د خپل سره باندې به راضي خپل نقصان دی نو فمن کفر چې کفر وکړ فعليه کفره نو په نقصان د حق کې کفر ده ولا يزيد الكافرين او نزياتي کافرانو لرا کفرهم کفر د حقوي عند ربهم بنز در خپل باندې الا مقتا بغیر د حلاکتنا کفر چې څومره زیاتېږي د دوی حرکت په زیاتېږي څومره چې جرمونه سیوا کېږي دومره د دوی حرکت را نږدې کېږي په دنیا کې هم په آخرت کې هم د کافرانو کفر چې کوم نه د خپل ځان خرابول دي خپل ځان د الله تعالی په نظم باندې بربادول او دا د سینه د جګړې مسلمان ته دوره نقصان ولا ورساو مسلمانان مې دونه تنگ کړ نبی عليه السلام دونه مخالفت مې وکړه دا ښه کار وشو نه دا خبرې په خپل ځای باندې دي خو او بال به د بستر باندې راځي بیرته چې څومره جرم سیوای مخالفت سیوای دومره به هلاکت به خیران نزدي ولا يزيد الكافرين او نزياتي كافرون لرا كفرهم كفر ده هغوي الا خساره بغیر د نقصان ولا سوا کوي اولنه مقتن هلاکت په معنا د هلاکت سره دی د کافرانو کفر چې څومره سوا کیږي په دنیا کې باقي ته عذابونه رانږدې کیږي دا تخفیف دنیاوی شو د کافرانو لپاره او دا دویمه حصہ چې کوم دا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خساره دا تخفیف اخروی دی چې کوم کسان د څومره زیات څومره کفر کوي او څومره زیاتای دومره مقدار باندې قیامت کې د دوی خساره سیوا کیږي نه تخفیف اخروی شي جنت نو باغ صاحب باندې دی لري وزي جهنم سخت عذابونه ته باغ صاحب باندې نږدې کیږي قل ورته وای ارایتم خبر راکې ماته شرکاءکم الذين دخلوا حق شریکان په بارکی تدعون جتاسرا بلی من دون الله اذا الله نه بغیر ارونی ماته وخای ماذا خلقوا جس شی پیدا کړی دی نبی علیہ السلام تعالی تعالی فرمایل چې مشرکان ته وای کوم کسان د الله نه بغیر رب علی د خدای تعالی په نظر ته ګوري هغه سيزونو بارکی تاسو ماته وخای چې ماذا خلقوا من الارض څه شی پیدا کړل بزما کی څه شی خالقان دي نو ښکارا خبره چې شي خالقان نه مشرکان په خپلم دا منل چې شي نه پیدا کړي ام لهم شرک فی السماوات یشتری دغه معبودانو ته لپاره شراکت په اسمانونو کې چې د اسمان د الله تعالی سره په شریک پیدا کړي د ثبوت او دلیل او عقیده تاسو ام اتیناهم کتابا یا من ورکړی الله تعالی و دغه مشرکانو ته آسماني کتاب فهم على بینه منه نو دی په دلایل دا غینا دی په دلایل سره د هغه کتاب د دې خلاصه دا ده چې تاسو د خپل معبودانو خدای توب ثابتوي بندگی ثابتوي نو درې خبرو کې وګورئ اول دا وایي چې څه شی پیدا کړی دی نو ښکارا خبر د هیڅ شی نه پیدا کړی دویم جواب کته سره دای چې ازمکه و اسمانونو چې موجود نو دی بوتانو خو نه دی پیدا کړی خدا بوتانو سره پکې شریک شوی دی هغه د پارم ثبوت خای نو بیا به دلیل عقلی چې یاره د بوتان چې کوم دي د الله تعالی سره اسمانونو ازمکه پیدا کولو کې شریک شوی دی نو خدا خو مشرکانو نه منله در مشرکان عقیده هم نه وجه کې بوتانو سره شریک دي زګه چې زمکه الله پیدا کړ اسمانه پیدا کړ دا ګټه خبر زمکه ورسته پیدا شو نو دینه مخکې دا ګټه شرط او ګټه خو سره ونه بوت خو سره ونه دا دوه عقلي دلایل دي د بوتانو ثابتولو د پاره چې تاسو د بوتانو بندګي ثابتوي نو بری طریقه ثابت کړئ یو وایي چې شي خالقان دي یو وایي چې زمکه اسمانونو کې د الله تعالی سره شراکت شته مشرکان دې خبرو قائل نو هغه نو شراکت شته او نه څه پیدا کړل دا خبر یې منلې چې هغه منلې نو دریمه طریقه د شرک ثابتولو دا ده چې یو آسماني کتاب او خایج تاسو الله تعالی کتاب را لېګل یو پاغي کې ویل د بوتان ټیک دي د بندګي کوي تاسو بارشيان دي نو دا خبره خو هم یقین د مشرکانو سره باندې منځ کتاب نشته اسمان باندې من کتاب سره نه دراغره نو چې کله دلیل عقلی او نقلی تاسو سره یو نشته دي نو معلومیږي دا چې تاسو بی بنیاد لګیای تاسو شرک بیخي بی بنیاد هیڅ حقیقت نشته او شرک د کم څه نه را پیدا شوه دي نو رستنی جمله کې وضاحت
بل ان يعيد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې وعده نه کوي ظالمان خلق بعض ردوی د بعض نور سره الا غرورا بغیر دوکې نه یعنی شرک بنیاد دا د مشران کشران ته دروغ وي دوکه وسره کوي چې کشران تاسو د بوتان پرې نه دی ځکه چې دا زموږ سپارښیان دي د الله تعالی ته زموږ سپارښ کوي اوس دا خبره د کوم ځای نه رااله آسماني کتاب کې شته د سره نشته اگر سره ثابتېږي د سره نه ثابتېږي بس یو دوکه خپل کشران ته ورکړي د اسلام د مخالفت لپاره او د خپل مشرۍ قائم ساتلو لپاره خپل کشران له دوکه ورکړي نو دا ظالمان چې کوم دي بعض ردوینه بعض نور له دوکه ورکړي دغه د شرک حقیقت او بنیاد شو دین اخو نه بده من عقلي دلیل شته او نه بنقلي دلیل شته هیڅ به نشته ان الله يمسك السماوات والارض یقین الله تعالی مضبوط کړي د اسمانونو او زمکه ان تزول ردینه چې حرکت وکي الله تعالی مضبوط ساتلی د اسمانونو او زمکه حرکت کولونه مضبوط کړي دي دا بل عقلي دلیل له بدی خبره معنی چې شرک باطل له او د سره سره مشرکانو د پاره زجر او رټل بګي هم شته او د هغوی د پاره بګي تخویب هم موجود دی یره هم موجوده ده الله تعالی وایي چې پیدا کول یو شی پیدا کول زمګه او اسمانونو کې شراکت د خو ډیر لري خبره ده خو پرې ده آسماني کتاب داسته ملاوي ده خو سره د اشتراک ډیر لري خبره ده یو بل خبره اسانه خبره ده چې زمګه او اسمانونو الله تعالی کلک ساتلي د حرکت کول او حرکت ونه کی دنیا نظام خراب نشي خلک خراب نشي یعنی د موجوده حفاظت د مخلوق زید الله تعالی کې د الله تعالی په کنټرول کې دی اوس کدا الله تعالی د زمکه د حرکت ورکی د اسمان له حرکت ورکی سوکې رامنې کولې شي کم بوت په رامنې کی کم بزرگ قبر والا به رامنې کی سوکې هم نشي رامنې کولې مجدا دا موجوده حفاظت هم د الله تعالی په نگرانی کې د کو الله ختم کی د حفاظت د نلری کې د ګناونو په وجه باندې اس سوکې رامنې کولې نشي بیا به تاسو هلاک کیږي نو بیا تاسو د مشرکانو د کم معبودان چې دغه د خدای توپ د کم ځکه نه ثابت شي چې نسته شی پیدا کولې شي او نه د موجوده حالات حفاظت سره کولې شي د موجوده نظام حفاظت کولې شي او نه تاسو سره بسکار کې مرسته کولې شي د عذاب نه بچ کولې شي نو د بندګۍ فائدہ خیر په کم ځای کې راو د سپیدې شو هیڅ سپیدې هم نشته دی نو الله تعالی وای ان الله يمسك السماوات والارض یقینا الله تعالی بن ساتلی دي مضبوط ساتلی دي اسمانونه او زمکه انت زول د حرکت کولونه چې حرکت ونه کی ولا ان زالتا ګور دوه حرکت وکي زمکه او اسمان حرکت وکي ان امسكهما نو نشتره مضبوطون کې دوی د پاره من احد هیڅ یو کاس من بعده د دین اورست چې الله ول حرکت دی وکي والله ول حرکت ورک نو د الله تعالی د حرکت ورکول نه بعدي اس شی اس سوګي بن ساتره مضبوط ساتره نشي چې هغه رامنه کې چې بس مکه اسمان دی حرکت نه کوي او باز دی وکي هیڅ کوم نشته چې نشته نو سره د بوتانو په پیدا شوه چې د الله تعالی د عذاب مخه نشي ولین په دې معنی کې څه بیا انه کان حلیما غفورا یقینا د الله تعالی صبرناک او بخون کې دی پر حلیما او غفورا د الله تعالی کامل صفاتونه دي په دې صفاتونو کې د دوه سوالونو جواب ته اشاره ده سوال دا دی چې مخکې دا مضمون تر شوی دی چې ګناهونو په وجه باندې د دنیا نظام هم خرابېږي قبر زندگی هم خرابېږي آخرت هم خرابېږي کافرانو ویل چې کوم کارونه ته تاسو ګناهونه وایي دغه ګناهونه خو موږ یو هم پرې خینه دي د نبی علیه السلام سره دشمنی د مسلمانانو شهید کول تنګول او په دنیا کې چې څه ګناهونه او څه جرمونه دي موږ یو پرې خینه دا ټول موږ کړي دي او کوي نو بیا وایي چې ځمکه اسمانو نظام ولې نه خرابېږي دنیا ولې ورانه نشوله دغه سوال دا موږ اسلام نه منو نو بیا ولې عذاب را نغی نو جواب به دې آیت کې دی چې انه کان حلیما یقینا د الله تعالی صبرناک دی پوري به ګناهونو سو ګرانیسي نه ټیم ولا ورکی مهلت ولا ورکی بقلار رانیسي تفسیری جواب به دې اخیرنی آیت کې دی ولو یؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه د دې سره اخیرنی آیت کې به تفسیری جواب موجود دی دا سوال تفسیری جواب دی بیا سوال دا دی چې کدا خلک دومره ګناګاران ګناونه دونه بد شي دي او دومره لویش خطرناک شي دي نو الله تعالی واسي به موږ نه بخي ځکه چې موږ ګناونه خو یو شی پرې خینه دي نو بیا په اسلام څخه کو څه پیدا شولا نو غفوره کې داغي جواب ورته چې الله تعالی بخون کې رسول چې کله توبه او باس ایمان راوړي الله یې معاف کوي نو تاسو کې توبه او باس د استلار د توبې لاري کولاو دي کوم خلکو چې توبې وستري د ایمان راوړي د الله تعالی غفورن دی بخون کې د کسانی بخیری د بخیه نو داغي سوال جواب هم وشو دو سوالات دي چې د پښو یو سوال دار چې د ګناونو په وجه دنیا ولې ورانه نشوله نو الله تعالی په ورانه په ګناه سره خلک نه رانسي صبر وکړي ټیم ولا ورکړي بیا موقع ته ګوري حالات ته ګوري چې تمام حجتونه به تمام شي دغه نه بعد سزا ورکړي چې کله مناسب وګړي
او بیا د یو دویم سوال دا چې دومره ګناهونو نه بعد ایمان راوړل فائدہ کوي کنه کوي نو ایمان فائدہ کوي ځکه الله تعالی بخون کې دی الله تعالی خلق بخي معاف کوي توبه واسطو کو توبه دروازې کولاو دي الله تعالی معاف